میاشت د سفر وه او څه کسان رالو نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره زمونږ د قبیلې خلک مسلمان شوی دی مونږ سره صحابه کرام ولیږه چې زمونږ قبیلې والو ته قرآن وښیي د دین خبرې ورته وښیي نبی علیه الصلاة والسلام د دې سره 10 کسان ملګري کړو دا 10 کسان داسې وو چې دا په قرآن باندې پوه او د قرآن حافظان او د قرآن علم ورسره و وی تاسو لاړ شئ د دې قبیلې والو ته دین وښیئ قرآن ورته وښیئ او د دې 10 کسانو امیر نبی علیه الصلاة والسلام عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه وګرځاو عاصم رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی ته د دې 9 کسانو امیر شوې دوی روانو چې یو ځای ته ورسېدل چې هغې ته مقام د رجیع ویلی شي رجیع مقام ته چې دوی ورسېدل دې کسانو غداري وکړه دا کم کسان چې راغلي وو په دوی پسې نبی علیه الصلاة والسلام ته دروغ ویلي وي زمونږ قبیله مسلمانه شوې ده دا 10 کسان دې په دوکه باندې روان کړو نو چې مقام د رجیع ته ورسېدل نو بنو لحیان قبیلې ته وویل وي موږ درله 10 کسان راوستو اوس راشئ دا ووجنئ بنو لحیان قبیلې ته وي هغې 200 کسان پسې راوستو دا تیراندازو دا 200 کسان دوی رالو نو عاصم بن ثابت رضی الله تعالی پوه شو چې زموږ سره غداري وشوه زموږ سره دوکه وشوه دی بره زر په منډه باندې د خپلو ملګرو سره یو غونډۍ ته غر ته وختو چې وختو دی بنو لحیان قبیلې والا ورته وی تاسو راکوز شئ ښکته موږ در سره معاهده کو څه به درته وایو نه راشئ زمونږ پناه حاصله کوئ زمونږ په پناهۍ کې راشئ موږ درته څه وایو نه راکوز شئ عاصم بن ثابت رضی الله تعالی ته وفرمایل وی د کافر د خبرې هیڅ اعتبار نشته زه د کافر په پناه کې ځان نه ورکوم وګورو دوی را سره دوکه وکړله د مدینې منورې نه په دوکه راوستو دلته ستاسو ته حواله کړو چې دا مړه کوئ قتل یې کوئ زه د کافر په خبره باندې اعتماد نه کوم صرف 3 تنه و چې هغه ترې نه راکوز شو 3 صحابه کرام 2 کسان بره پاتې شو او عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه دعا وغوښته وی اللهم اخبر عنا رسولک ای الله زمونږ دا خبر زمونږ رسول ته ورسوه الله زمونږ دا خبر زمونږ پیغمبر ته ورسوه چې د هغې سره دوکه وشوله نو څنګه چې عاصم رضی الله تعالی دا دعا وغوښته وی اللهم اخبر عنا رسولک نو نبی علیه السلام خپلو صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو درونو سره غداري وشوله نبی علیه السلام ته وحی وشوله نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو درونو سره غداري وشوه هغه به شهیدان شي او بیا عاصم رضی الله تعالی عنه مقابله شروع کړه او عاصم رضی الله تعالی عنه دا دعا مو وغوښته وی الله زه ستا د دین د حفاظت دپاره جنګېږم الله نو زما دا جسم هم د دې کافرو نه محفوظ وساته دا دعا یې وغوښته عاصم رضی الله تعالی وی الله زه ستا د دین حفاظت کوم نو ته زما د جسم او زما د غوښو حفاظت وکړه الله دا دعا یې وغوښته او جنګ شروع کو سره د خپلو 2 واړو ملګرو شهید شو دوی 2 واړه کسان شهیدان شو دغه 3 تنه چې کوم راکوز شوي وو نو دوی کافرو د ځان سره ملګري کو خو دوی په دغې ځای کې داسې کار وکړو چې هغه کار د خیانت و نو عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ دغې 3 تنو کې و یو زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ دویم خبیب رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی تاسو زموږ سره په دې ځای کې اوس غداري وکړه نو مخکې تلو سره ستاسو نه هېڅ پیدا نشته ستاسو سره نه ځم ما ته پته ده تاسو موږ ته پناه نه راکوئ موږ سره خیانت کوئ هغه خو یې په هغې ځای باندې شهید کو هغه هم شهید کو دارنګې زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنه د په غزوه احد کې امیه ابن خلف دا د مکی سردار کنه امیه ابن خلف نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ د مردار کړي وو نو دوی د مکی ته بوستو او د امیه ابن خلف چې کمزوی مو صفوان دغه نه نومو نو صفوان وی د په ما را خرڅ کړي دا زما د پلار قاتل دی زه تاسو له پیسې درکوم په ما را خرڅ کړي چې زه ووجنم د زما پلار وجلی دی نو هغې د زید رضی الله تعالی په سر باندې پیسې واخیستې دغه د کافرو معاهده یې که نه دوی ته یې موږ درته پناه درکو
نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی په سر پیسې واغستې او د امیه ابن خلف چې کمزم صفوان هغه ته حواله کو. صفوان داسې وکړو چې د مکې مکرمه خلک راټول کو، وی ما د خپل پلار قاتل نیولې دی، راځئ زه وجنم، تاسو تماشا کوئ. تاسو څه کوئ؟ تماشا کوئ. د مکې مکرمې نه بار ته ویستو او مقام التنعیم ورته وی هغې ته یې بوستو چې هغې ته یې بوس. د مکې خلک ورته ګیر چاپېره ولاړ دی. نو په دغې تماشګیرو کې ابو سفیان هم دی. نو د ابو سفیان زید رضی الله تعالی ته فرمایي وی ای زید ستانه زه په دې ټایم کې یو تپوس کوم، ته خو وجلی کېږي، تا خو وجني اوس، خو زه ستانه یو تپوس کوم، ستا دا خوښه نه ده چې ته آزاد شي او ستا په ځای باندې محمد قتل کړی شي صلی الله علیه وسلم، ته آزاد شي او ستا هغه ملګری محمد ستا په ځای باندې قتل شي، نو ستا داسې خوښه ده که خوښه نه ده؟ نو زید رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی قسم په الله زه دا هم نه خوښومه چې زما د پیغمبر په لاس کې د ازغې مات شي او زه دې روغ یم. په دغه ځای کې زید رضی الله تعالی عنہ فانسی کو او ابو سفیان وی ډېره عجیبه مینه ده د محمد سره د خپلو ملګرو، داسې مینه ما چرته نه ده لیدلې. نو دا دوه تنه خو په دې طریقه باندې شهیدان کړو. او دا دریم چې خبیب رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې حارث قتل کړو، دا د مکې په مشرکانو کې یو سردارو. نو خبیب رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې د حارث قتل کړو چې د مکې په سردارانو کې وو. نو دا خبیب رضی الله تعالی عنہ د حارث زوی واغستو او دې د پاره واغستو چې زه د خپل پلار قاتل قتل کم. خدای لږ ټیم په کور کې گرفتار کړی وو، په قید کې ساتلی وو. نو چې کله خلک راټول شو او دا خبیب رضی الله تعالی عنہ شهید کو قتل کوي، نو د خبیب رضی الله تعالی عنہ د دغه کس لور ته د حارث چې کوم د وجلې وو د هغه لور ته وي، د هغې نه نوم زینب وو. وی زینب ماله یو چاړه راکه چې زه لومبې خپله صفایي وکړم، نو هسې مرمه خو چې ځان صفا کړم، نو ماله یو چاړه راکه. اوس دی وجني خبیب رضی الله تعالی عنہ او دی د هغوی په کور کې دی. نو د زینب ورله چاړه راوړه چې حبیب رضی الله تعالی عنہ په خپل سر سنت وکړي. نو د دې زینب زوی و، د دې خیال نه و، دا په خپلو کارونو کې لګیا وه چې وکته نو زوی تللی دی د حبیب رضی الله تعالی عنہ خواله، او حبیب رضی الله تعالی عنہ راغستی په خپل غیږ کې کېنولی دی. نو چې زینب وکتل چې یاره دی خو اوس مونږ قتل کوو او د هغه غیږې له زما بچی تللی دی، نو دی چغه کړه چغه کړه وی په لاس کې چاړه ده او په غیږ کې زما زوی دی. ویرېده چې هسې نه ده زوی راله قتل کړي، نو دی چغه کړه. نو خبیب رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ای زینب ته د دې نه ویرېدې چې په دې چاړه به زه ستا بچي ته نقصان ورسومه؟ نو زینب ورته وی او وی نه زه ستا بچي ته هېڅ هم نه وامه، ستا بچی بې ګناه دی، هغه ته زه هېڅ هم نه وامه، راشه خپل بچی دې بوځه. زینب له خپل بچی په غیږ کې ورکړو. دې وجې نه دا زینب چې دا وروسته بیا مسلمانه شوې ده، دی وی قسم په الله ما ډیر قیدیان لیدلی دي، خو د خبیب په شان قیدي ما نه دی لیدلی. ما ډیر قیدیان لیدلی دي خو د خبیب په شان قیدي ما نه دی لیدلی. او یو ځل زه رالم نو دا خبیب رضی الله تعالی عنہ ته بیړۍ پرتې دي، په خپو کې زنځیران پراته دي، قید دی، خو د ده سره په لاسو کې د انګورو غونچک دی او د هغې نه دانې شوکۍ خوري. وی نه خو داسې څوک و چې دلی انګور راوړی وی زمونږ په کور کې، او نه دی په خپله تللی شو ځکه په خپو کې زنځیران پراته وو، او نه دا موسم د انګورو وو، موسم هم د انګورو نه و، په خپل هم نشو تللی، زنځیرانو ته پراته وو تړلی، خو زمونږ په کور کې هم دله چا ورله انګور نه راوړو. خو زه ما ته پته ولګېده چې د انګور دله د الله د طرف نه راغلی. نو چې کله د خبیب رضی الله تعالی عنہ دوی مقام تنعیم ته بوستو د قتل دپاره چې د خبیب رضی الله تعالی عنہ قتل کی، نو چې کله دې فانسی کو نو د صرف دومره وي وی ماله لږ غونته کې ټایم راکړې زه پکې 2 رکعاته نفل وکړم، ماله به دومره ټایم راکړې زه پکې 2 رکعاته نفل وکړم. هغې ورته یې وکړه. نو خبیب رضی الله تعالی عنہ 2 رکعاته مونځ وکړو، خو ډېر زر وکړو. نو چې کله فارغ شو وی قسم په الله دې زړه مې غوښتل چې دا مې د ژوند اخري مونځ دی چې ډېر اوږد وکړم، دا مې د ژوند اخري مونځ دی چې د الله سره پکې ډېرې خبرې وکړم، ډېر اوږد مونځ وکړم، خو د دې خبرې نه یېرېدم چې تاسو به ووایئ چې خبیب د مرګ نه یېرېږي ځکه یې مونځ اوږد کو.
خبیب د مرګ نه یریږي ځکه مونځ وکړ کو وی دا مونځ مې ځکه زر زرو کو چې ستاسو په زړه کې دا را نشي چې خبیب د مرګ نه ویری او چې 2 رکعاته مونځ وکړو بیا دعا وکړه یا الله دا ټول راټول کو الله یو تیم پرېمه ده او خبیب رضی الله تعالی دوی په 500 اوخه جو 500 کو چې کله خبیب رضی الله تعالی 500 کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه 2 صحابه کرام په لګل ویلال شتا سو د خبیب لاش راوړی تاسو د خبیب لاش راوړی یو مقداد رضی الله تعالی وسره بل صحابي و د خبیب لاش راوړی دوی چې لاړ کنه نو د خبیب رضی الله تعالی جسم داسې په 500 کې اوایي ځوړند خو غیر چا پیرته نه سلويخ تنم لاستی د لاش ته حفاظت لپاره چې سوکرانه اون تختی دوی موکسي کوله نو یو موکه اومن تل دوی او د شنو دوی غلی لاړو غلا شرا پرانستو چې را پرانستو لا شرا واغستو په دې کې د وطن سترګې وغړې دي لاش نشته لاش زمونږ نه چاوړو دی یو خپل خوا منډې کړې چې منډې کړې د 2 صحابه کرام په لار باندې لاندې کړو د خبیب رضی الله تعالی لاش اغسته دي چې لاش اغسته دي هغه گرفتار کړو چې څنګه گرفتار کړو نو هغه د لاش زر پزمکه کې مقداد رضی الله تعالی د لاش راوغ زر پزمکه کې خود چې کافر له د لاش روچته زمکه او چاو د لاندې لاړ خبیب رضی الله تعالی زمکه پر بند شو بس د کافر لاس له د لاشو ورنه راغی دارنګ عاصم بن ثابت رضی الله تعالی ما درته وی کنه چې کوم د دوی امیر مقرر شوی وو نو د په غزوه احد کې د خزې 2 زامن مردار کړیو د کافرو نو هغه خزې دا ویلی وو وی کو د دې عاصم بن ثابت سر مال چاروړو زبر لسل او خان په انعام کې ور کومه سل او خان به ول په انعام کې وی د سر به مال راوړی او مال به تشوي او زبر د سر په کنډولې کې شراب سکم ای خزې دا یو منښت کړی و چې زما 2 زامن کم سړی قتل کړي زبر داغه د سر په کنډولې کې شراب سکم دا منښت کړی و نو چې عاصم بن ثابت رضی الله تعالی شهید شو کنه نو د هر یو تن د ارمانو چې دا سر عزت دغه خزل اوسم چې سلو خان خو په انعام کې عالم کنه سلو خان پس کې عالم په انعام کې عالم نو چې کافران ورالو چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه سر جدا کی نو الله تبارک وتعالى مارته کنه د دعا غوښتي وا وی الله ستاره دین د حفاظت لپاره جنگيګما او زما د جسم سوکا حفاظت وکړه دعا غوښتي وکنه الله تبارک وتعالى د غبین مچې راولېګلی ته د جسم نه داسې ګر چا پیر تاوي دي څوک نشوتله چې داخله لاس ورړل جسم ته ورنځ کېدل شو دومره مچې راغلي وي نو دی وی چې شپه د مچې به خوري شي جو مونږ به سر به لري کو ای خزله به وس نو چې د ماخام تیار خورېدل کنه دوی د شپې په انتظارو الله تبارک وتعالى باران کې یو سیلاب راغی هغه جسم د ځان سره وړو هغه لاس چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه هغه د ځان سره وړو د دک شالته نه مراد فاتح شو هغه سلو خان خو زمون په لاس باندې رانلو الله تبارک وتعالى د خپل اولیاء د جسمونو بیا حفاظت کوي چې کله غوي د الله نه غوښتي وي چې الله زما د جسم حفاظت او کدا دعا وغوښتي الله تبارک وتعالى بیا دغه د جسمونو څخه کوي حفاظت کوي نو خبیب رضی الله تعالی فرمایل وی مال دومره ټیم راکړه چې زبکه 2 رکعات سو کما منځ کوم د دې وجه علماء لیکي او چې کله تا ته پته ده چې مرګ میرانیز دی د مرګ وخت میرانیز دی نو دغه ټایم کې سوکا منځ وکا دغه شانتي واقع د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ راغلی و زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ د طائف ته تللی و نو چې په واپسې سره راتنو سامان وسره و نو سامان وسره نو یو خچری په کرای باندې اونې وو وې زما کې ته زمانه په باندې د خپل سودا مکه ته ورسمه طالب کرای درکمه غي مالک ورته وی ټیک دغه مالک ورسره را روان شو چې په لار باندې راتله یو خوشي بیابان تر رسیدل کنه نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی او قتل چې الته ډیر شی مړی پراته دي نو دغه مالک تور راواغستله دغه خچر چې کوم مالکو هغه تور راواغسته چې د زید رضی الله تعالی عنہ سر وای نو زید رضی الله تعالی عنہ په فوشو صرف د سامان د پاره وجه چې دا سامان ته واخلي کمی په خچر چې بار کړي دي د پاره وجه نو چې هغه تور راواغسته نو زید رضی الله تعالی عنہ ورته او فرمایل ایماله ټیم راکړه چې زه صرف 2 رکعات مونږ کوم بیا ما وجنه
ستا سره توره په لاس کې راځه تش لاس یم خامخا مې وجنې خو دومره ټایم راکړه چې زه یو 2 رکعته مونځ وکړم. هغه کس ورته په خندا شو وی دا کم چې پراته دي ټولو مونځونه کړي دي خو دې مونځ نه دي بچ کړي زه ته په کوم وکړه بطور مسخره او بطور ټوکه ورته وی دا کم چې ګیر چاپېره پراته دي نه دې ټولو مونځونه کړي خو مونځ نه دي بچ کړي زه ته په کوم مونځ وکړه. نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ 2 رکعاته مونځ وکړو. نو چې 2 رکعاته مونځ وکړو نو لاس یې اوچت کړو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا دعا وغوښته چې دا وی دا اسم اعظم دی ښا دا اسم اعظم دی یا ارحم الراحمین دا دعا وغوښته. نو د غیبونه आवाज وشو وی دې قتل نکي دې قتل نکي. هغه سړی لږ ویرېدو شاته شو چې دا आवाज د کوم طرفه راغی دلته خو څوک شته دی نه आवाज ماته وشو چې دې قتل نکي لږ شاته شو خو چې شاته شو بیا اراده د قتل وکړه چې بیا قتل اراده وکړه نو زید رضی الله تعالی بیا د خلی نه ووتل یا ارحم الراحمین. نو بیا आवाज وشو وی مه قتلوه دی. هغه سړی بیا شاته شو چې بیا شاته شو بیا لږ ساعت ولاړ دی په درېیم ځلې بیا اراده وکړه چې په زید رضی الله تعالی عنہ څه وکړي حمله وکړي. نو چې بیا یې توره اوچته کړه نو زید رضی الله تعالی عنہ د خولې نه بیا وختل وی یا ارحم الراحمین چې دا چغې وخته خولې نه وخته څه ګوري چې کس په اس باندې را روان دی او نیزه ورسره په لاس کې او د نیزې د سر نه اور خیږي او په یو سپیډ کې راغی او الله اکبر چغې کړه د دغې سړي په دې خېټه کې نیزه وموندله اخوا یې ورته وکړو اکس یې مردار کړو. بیا زید رضی الله تعالی ته فرمایل وی چې کله تا په اول ځل وی کنه یا ارحم الراحمین وی زه په ووم اسمان کې خو چې دوباره دی وی یا ارحم الراحمین وی زه د دنیا اسمان ته را رسېدلی وم خو چې په درېیم ځل دی وی یا ارحم الراحمین وی زه ستا په خوا کې موجود وم زید رضی الله تعالی عنہ چې راغی دا واقع نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیان کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل دا فرشته ده دا فرشته وا. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کوم انسان چې 3 پیری دا وای چې یا ارحم الراحمین وی دا الله د طرف نه یو فرشته आवाज وکي چې ارحم الراحمین ستا आवाज واوریدو اوس دعا غواړه الله ته درخواست کوي چې پوره کوي درله. دا اسم اعظم دی. حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام فرمایي کوم انسان چې 3 پیری دا وای یا ارحم الراحمین وی دا الله د طرف نه فرشته راشي او دې انسان ته وای چې ارحم الراحمین تستا طرف ته متوجه شو ستا غږ واوریدو اوس دعا غواړه الله ته خپل حاجت پیش کا. دا اسم اعظم دی. نو چې کله در باندې مصیبت راځي مشکل راځي تکلیف راځي بس دا دعا غواړه 3 پیری یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین او رستو چې په زړه کې څه حاجت ته الله تعالی مخه ته کېده. حدیث مبارک دی. نو هر مشکل چې در باندې راځي هر مصیبت در باندې راځي د شریعت طریقه دا ده چې مونځ وکړه 2 رکعاته څه وکړه مونځ وکړه الله ته متوجه شه او د مانځه نه وروسته دعا وغواړه د الله نه دعا وغواړه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بیا الله تبارک وتعالی ته خپل حاجت مخې ته کوه ان شاء الله الله تبارک وتعالی به درله دا حاجت څه کوي پوره کوي. حدیث مبارکونه ثابت وظیفه بعضی وظیفې خلکو ځاله جوړ کړي فتم نه لګي چې دا دوی د کم ځای نه رالي د کم ځای نه راخلي ختمونو تعداد هم ځاله مقرر کړ دی پته نه لګي چې دا تعداد د دوی د کم ځای نه راخلي. خو بهر حال هغه وظایف کوه چې هغه په قرآن کې موجود دي احادیث مبارکو کې موجود دي د ځان نه ایجاد شوي وظیفو نه ځان ساتل پکار دي. نو بهر حال ته دې نه دا خبره معلومه شوه چې یو خو هر مصیبت په وخت کې مونځ کول پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې کله مونځ کوي نو په زړه کې دا راواله چې دا زما د ژوند اخیری مونځ دی. چې کله هم مونځ کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په زړه کې دا راواله چې دا زما د ژوند اخیری مونځ دی. نو یو خدا چې په دې مونځ کې بستا توجه ډیره زیاته برابر وي او کې دې شي داسي چې کله ته مونځ کوي نو دا ګارانټي چا سره شته چې بل مونځ تر سم کنه رسم اس ګارانټي چا سره نشته دی. نو چې مونږ کوي نو وایي کنه دا زما د ژوند اخیری مونږ دی اوس څه پته لګي چې بل مانځه ټایم ماته میلاویږي او کنه میلاویږي. نو چې دا دې په زړه کې وو نو په مونځ کې به د خشوع او خضوع زیاته وي په مونځ کې به د توجه زیاته وي د الله سره به د مناجات برابر وي
الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. زمونږ منځونه انسان دی کوتاهي کېږي، بالکل سوچ یو خوا بل خوا تلی شي، خو دا کله کله کېدی شي، کله کله کېدی شي چې همیشه دپاره ستا په منځ کې توجه نه وي، نو دا منځ دی؟ دا خو منځ نه دی. همیشه دپاره صحیح امام مخې ته خطا شي، شاته په 20 تنو کې یو تن ته چېرته پته ولګي چې یاره 3 رکاته وشو که 4 رکاته وشو، کله ناکله پکې یو تن ته هم پته ونه لګي. مولي صاحب راته وي 3 رکاته مې لمونځ مې وکړو، سلام مې وګرځاو، ښه مقتدیانو راپسې سلام وګرځو ټولو. ما دعا کوله، یو تن پکې بیا وروسته وي چې دا لمونځ خو 3 رکاته نه دي، یو وي چې څه ووایم، بل وي چې څه ووایم. نو د خدای مسلمانانو جامع مسجد کې مولا 3 رکعاته مونځ کوي، شاته ټولو ته پته ونه لګي دا مونځ قبلېږي یا دا مونځ دی. یو خو صفونو کې څه کوئ؟ خیال ساتئ، صفونو کې لار مه پرېږدئ. حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله جمع ودرېږي نو دا شیطان د شا غاړې راشي، شیطان د شا غاړې راشي، نو دی کوشش کوي چې دی ځان امام ته ورسوي، ځکه چې امام خطا شي خو تمام مقتدیان خطا شو که نه، نو دا شیطان کوشش کوي ځان چا ته رارسوي؟ امام ته. نو دی امام ته نشي راتلی، خو که وي په سب کې لار وي نو دی په هغې لار کې بیا ځان رارسوي امام ته ځان. چې کله په صفونو کې لار وي وایي دا شیطان په هغې لار راشي او ځان امام ته راورسوي، نو چې ځان امام ته راورسوي نو امام ته وسوسې شروع کړي، نه په منځ کې څه کړي؟ خطا کړي. نو چې امام خطا شو نو شاته مقتدیان خطا کېږي که نه خطا کېږي؟ ته دې وجې نه صفونه داسې ساتئ چې په هغې کې لار نه وي، چې امام خطا کېږي دا یوازې د امام قصور نه دی، دی کې د مقتدیانو قصور هم دی، ځکه چې شاته صفونه نه برابروي. ډېر خلک وایي ما ته په مانځه کې وسوسې راځي. د مونځ د وسوسو درته دا طریقه ښیم چې یو کله په مانځه باندې ودرېږي، الفاظ په جمع سره دومره وایي چې ته په خپلو غوږونه اورې، بل ته به یې نه اورئ، بل ته به یې نه اورئ، دومره الفاظ ته وایي چې ستا غوږونه یې اوري، دومره الله. دویم د مانځه معنی ته سوچ کوه، معنی ته سوچ کوه، الفاظ په دومره تیزۍ سره وایي چې ته په خپله اوري، او دویم د مونځ معنی ته سوچ کوه، او دریم دا خبره په زړه کې راوله چې دا زما اخري مونځ دی، او څلورم دا خبر راوله چې ما الله اینی، ما الله اینی. حدیث مبارک راځي وایي مونځ کوي که نه نو دا په زړه کې راوله چې زه د الله سره خبرې کوم او زه الله اینم. خو که داسې نه شي ویلی کم از کم خو دومره ووایه که نه چې الله ما اینی. نو دا یو څو خبرې چې ستا په زړه کې راغلي، مونځ کې به توجه ګډوډه شي؟ نه نه. نو مونږ خو بس نیت تړو، کله د فرضو په ځای سنت یادو، کله د 2 په ځای 4 یادو، کله اړو دا پته راته نه لګي چې څه وامه څه نه وامه، هسې هغه عادت یو عبادت دی یو عادت دی، دې کې فرق دی. عبادت دا دی چې د عبادت په اصول وشي، عادت دا دی چې هسې ځان عادت کړی دی چې جومات ته 5 وخته حاضري کوي. عادت ځان لشه دی، عبادت ځان لشه دی. نو د خپلو منځونو نه عادت مه جوړوئ، عبادت ته نه جوړ کړئ. الله تبارک وتعالی عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.